بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. درود شريف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمو، الله تعالی جل جلاله په موږ تاسو باندې بشمار نعمتونه کړي. یو کس د هغه شمار نشي کوه. په دغه ټولو نعمتونو کې د ایمان نه بعد عظیم نعمت، عظیم دولت دا د دین اسلام ده. الله تعالی جل جلاله موږ تاسو ته د زندګۍ د تیرولو چې کومه لیار را کړې، دستور حیات، ضابطه حیات، هغه داسې دستور ده که یو فرد په هغې باندې عمل کوي، د معاشرې یو کس په هغې باندې عمل کوي کامل او مکملې طریقې سره، نو هغه په دې دنیا کې هم کامیاب ده او په آخرت کې هم کامیاب ده. او که به یوه معاشره هغه به حیثیت معاشره، به حیثیت جماعت، هغه د الله تعالی جل جلاله په دین باندې کاملې طریقې سره عمل کوي، الله تعالی جل جلاله دغه اسلامی معاشره ته، دغه اسلامی جماعت ته چې دا د الله دین کامل او مکمل ارخولي، دې ته الله تعالی جل جلاله عروج ورکوي، ترقی ورکوي. د الله تعالی د نصرت وعدې دي د سره، الله تعالی جل جلاله دنیا او د آخرت کامیابی ورکوي. خدا د الله تعالی جل جلاله د نصرت وعده او دا د الله تعالی جل جلاله داسې مسلمانانو ته عروج ورکول، هغو ته الله تعالی ریاستونه ورکول، دا د الله تعالی جل جلاله سنت دی. دا ورکوي نورو مخکې اقوامو ته ورکړي چې کله هغو خپل دین سره وفادارو، صحیح طریقې سره او مکملې طریقې سره د آسماني پیغام ارخواستو چې د الله تعالی کوم پیغام د وخت پیغمبر هغو ته رسولو، هغه کامل او مکملې طریقې سره هغو چې کله خپل کو، بیا الله تعالی جل جلاله هغه ته ترکه خود ورکی، عروج خود ورکو، غټ غټ ریاستونه ورکو الله تعالی. خو د الله تعالی جل جلاله دغه وعده دا د دین صرف صورت سره نه دی، بلکې دین سره د حقیقت. د الله تعالی دا وعده دا ناقص دین سره نه دی، کامل دین سره دی. نو چې د دین پورا حقیقت سره دین راواخلي او بیا کامل او مکمل راواخلي. تاسو دنیا کې وکسه عام د دنیا په زندګۍ کې او د دنیا په معاملاتو کې تاسو نظیر واچئ. نه مخکې چې د ملګري تنګ دي ځای نشته، نه ځای شته دا ګډ سره لیار ورکې کوم ملګري نه وځي ته په سهولت نه. تاسو یو نظر واچئ د موږ د دنیا په زندګۍ باندې چې ګوره خلی په صورت باندې هیڅ شی نه کېږي چې څه پرې په هغې کې حقیقت نه وي. د تاسو په بازار کې کتلي دا د کلاونو دکانونه وي، په هغې کې مزرای، په هغې کې دا چیتا او دا مختلف سپي او دا مختلف باقاعده ډنچې جوړې وي، ښایسته ښایسته. خو چې کله ماشومان لاړ شي
نو هغه په مزدری باندې غیشته وای او هغه په سپی باندې غیشته وای ویلي ډیر رنگین صورت جوړ ده ډیر خسته جوړ ده خو حقیقت نه ده صرف صورت نو خلک سره لیبي کی غپ سره لګي نو که د دین موږ تش تصویر راوخلو حقیقت نه راخلو به قومونه سره لیبي کی به قومونه پرې ټوکی کی خو که کامل روان خلو او صرف هغه یو صورت عارضی راوخلو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک تا چې وا زمانہ براشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي ولا يبقى من القرآن الا رسمه او د قرآن مجید به صرف رسم پاتې شي حسن ادایګي وي خسته قرات خسته یل خسته طریقې سره دا شي نه ډیر زیات شي خو دغه معنی دی الله احکام دی الله تعالی جل جلاله په د دیش سفرو باندې مشتمل عظیم کلام د خپل بندگانو ته د څه مقصد دی پر راستوله هغه کې کومه ژوندۍ ور کوي کومه معاشره ور کوي او کوم معاملات ته شي کوم حقوق ته شي هغه باندې نظر نه صرف هغه پر سم باندې نظر نو خبره مده پر کوله چې کله صورت وی صرف نو په صورت پر خلک دغه نه څوک اغاز ته د فائدہ درکې حقيقي کبه حقیقت وو خو کامل نو بیا ته کامله فائدہ نه درکې ډیر قیمتي شاید ګوره د جاز دا کنه جهاز څومره دی الله تعالی عظیم نعمت ده 500 300 250 کم او بیش زیات هر قسم تجزونه دي مختلف خلک د زونه حرم کې د زر کوس کې 5 غنټو کې د پاکستان خدغه جاز ده د صرف ته یو وزر کم کا یو وزر وینه کم کا ناقص کا کامل ده نه نو دا جهاز 2 کسان وړل خو پرېږده دا بخپل نیمه غنټه سفر نه وکي یو گاډه ده موټر ده دغه ټیرونه نشته نور حقیقت کې موټر ده حقیقت تصویر صرف نه ده خو کامل نه ده نو دا موټر بوته خود نه یو چې ته به وړي تا به ول پر ټوچین کړي نو هو به د اسلام مثال هم داسې ده کله اسلام موږ مسلمانانو کامل مکمل خپل حقیقت سره واخستو بیا خو دا داسې عظیم شان دین ده چې دا چار واخستو هغه ته الله تعالی جل جلاله پر دنیا باندې غلبه ورکړي بیا او دی الله تعالی جل جلاله د نصرت وعده دی غسره او کبه کله ناقص کامل نو دین یعنی دین صرف صورت حقیقت نو نبی دی الله تعالی جل جلاله فیصله دې سره نشته ان الله لا ينظر الى صوركم الله تعالی جل جلاله تاسو د اعمال صورتونو ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم تاسو عمل ته ګوري او د تاسو زړونو ته کسي چې تاسو څنګه طریقې سره چا دې پرخته نو په دې باندې الله تعالی جل جلاله فیصله الله تعالی جل جلاله په حقایق فیصله کوي مخکې قومونه داسیو د موږ نه مخکې يهود او نصارا تر شوي هغه اهل کتابو الله تعالی جل جلاله هغه عظیم شان کتاب تورات ورکړو انجیل ورکړو نور قومونه موږ نه مخکې تیر دي قران مجید دغه ټول بیان کوي هغه قومونو چې کله خپل دین سره کامل وفاداری کوله کامل دین یې خستو الله تعالی جل جلاله هغه یو غالب قوم ګرځولو چې کله هغه خپل دین سره مذاق شروع کو خپل دین سره ټوکې شروع کی خپل دین نه صرف رسم جوړ کو الله تعالی جل جلاله نور قومونه په مسلط کو سمې پوټه کول دا تاسو قرآن مجید وخت ټول ځای په ځای باندې بیان کیدا اهل کتاب سره د الله تعالی جل جلاله سنت الله د الله تعالی عادت مبارک یو نه مناده یو طریقه سره کوي خو چې کله قومونه بیا خپل دین ته واپس شوي بیا الله تعالی جل جلاله عروج ورکړه وته هغه خلکو هم داسې کول چې د دین په هغه حصے باندې به عمل کولو چې کومه حصہ هغه نمایشي و هغه به عمل کولو خو چې کومه حصہ نمایش بنو باغی کی باغی کی به دین په نظر نرتلو موجوده ټیم کې داسې ډیر کی چې د دین هغه حصے باندې موږ نه کله عمل مشته اساني چای کې نمایش او چې کوم ځای کې د دین
کې نمایش نه وي نو موږ بیا هغه ځای کې موږ نه پاتې راغلي دي. نو دا محترمو دا د خپل خواهشاتو پسې تلل دي. بعضې خلک داسي چې هغه نمایش حصې باندې نه سي بلکې خپل دین سره وفادار وي، اسلام سره وفاداري کوي، هغه د الله تعالی جل جلاله احکام مني، خو هغه حد رسې مني چې کوم حد رسې د او خپلو مفادو سره ټکره نه وي، چې کوم ځای کې خپلو مفادو سره ټکره راشي او د په خواهشاتو باندې ضرر سي، هغه کې چې کوم د دین احکام وي هغه کې د خواهشات پرې کېږي، بیا هغه ځای کې بیا د دین نه رسۍ پاتې شي. الله تعالی جل جلاله د دوو قسمه خلکو دپاره خبره کوي. اول دپاره کوي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، چې آیا تاسو په بعض د کتاب په بعض حصې عمل کوئ، ایمان راړئ، او په بعض څه کوئ، کفر کوئ. او دویم دپاره خبره کوي ومن الناس من یعبد الله علی حرف، بعضې خلک هغه دي چې هغه په دین باندې عمل کوي خو علی حرف. الله تعالی جل جلاله څه ارشاد فرمایي؟ علی حرف، په یوې کنارې کوي. الله تعالی جل جلاله ارشاد فرمایي کچېرې دو ته خیر ورسېدو په دې کې نو دا خو بیا قیم وي. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خو که به کله وتا نقصانو په دین کې دته مالی نقصانو، جنی نقصانو، دین دنه د قربانۍ تقاضا کوي او د دین په منلو کې او په هغه کې د دې لپاره څه نقصان ده، بیا په چټ دین نه منډر کوي. خسرت دنیا والآخرة. الله تعالی جل جلاله فرمایي چې دا د دغه مزاج او دغه سوچ او د دغه عمل او کردار داسې ګاټې والا نه چې دونه ته ګاټې وکړه دا به ظاهر دا خیالو چې زه څه ګټه کوم. الله تعالی فرمایي چې نه د ځون ته دنیا تباه کړه آخرت تباه کړه. خسرت دنیا والآخرة او دا حقیقت ده. الله تعالی جل جلاله بیا دې د سړي پکړ کوي. نو دا خو ډېره غلطه فیصله یې کړې. د دې بنیادي وجه دی چې دا سړي خپل ځان خپل رب ته حواله کړی نه ده، د الله فیصلې ته د الله حکم ته خپل ځان نه ده حواله کړی. د چې کوم تعبیر قرآن مجید کوي هغه دا کوي ارأیت من اتخذ الهه هواه. هغه خلک دي کتلي چې هغو خپلو خواهشاتو نه خدای جوړ کړه، خپلو خواهشاتو نه خدای جوړ کړه. نه که خواهشات په اسلام کې دي بیا هغه ټیک ده، او که به د اسلام نه بار دي بیا هغه ټیک ده. نو محترمو داسې دین، داسې نیمګړی دین او داسې په دې باندې د الله تعالی جل جلاله د نصرت فیصلې نه وي، په دې باندې نه وي. که د موږ ته دین دا ترجماتي، دا ترحجي او دا یو څو عبادات ورسي نو دا کامل نه ده. دا ډېر نعمت دی الله تعالی، دا وړیکه نعمت نه ده، دا ډېر غټ نعمت خدا نه ده پوره، دا پوره نه ده. اسلام یی چاته اسلام دا د تسلیمیدل نه ده، تسلیم شي چاته. اسلام دې ته یی کنه چې یو سړی خپل ځان، خپل مال، جان مال، هر څه دا دی الله دی حکم توسپری هغه ته حواله کی. دا اسلام ده. لکه سړی وایي کنه چې د ما په مال کې یا الله ته څنګه فیصله کوي هغه څه کوم، د ما جسم کې ته څه فیصله کوي هغه څه کوم، د ما سترګو باره کې څه فیصله کوي، د ما غوږونو باره کې څه اتا فیصله زه په خپل وجود. ځکه چې ته مې په رب منلی، ته مې معبود منلی، ته مې الله منلی، او د تا حبیب صلی الله علیه وسلم مې خپل پیغمبر منله. اوس چې هغه څه دین راوړه زه په هغه باندې نو دا اسلام ده چې سړی دا ګران نه ده محترم. دا لکه دا چې داسې ډېره مشکله خبره نه ده. دا یاد ساته چې هر شی چې د ډېر زیات مشکل کوي دا د انسان ته نفس خو دا چې نس دا شیطان کوي، دا شیطان کوي. شیطان تا ته یو دینی کار
هغه کې ته فائدہ وي، هغه ته داسې غرونه وینه جوړ کړي چې دا به څنګه کېږي. تاسو ته زه یو بل د صدا مثال درک. کوم ځنه خلک تاسو وخت معاشري کې لمونځ نه کوي، هغه ته لمونځ کول د دې نه ډېر اسان دي چې درې ورته په غره وخی خو لمونځ نه کوي. تاسو به کتلی معاشري کې ډېر خلک داسې شته. حالانکه تاسو لمونځ کوئ، تاسو ته لمونځ نه کول ګران دي که لمونځ کول ګران دي؟ لمونځ چې تاسو وتړي ته به خپل رسۍ واشلی چې لمونځ کوم. داسې د دین ټول احکام دي، دا د شیطان محض دوکای، بالکل غلط خوبونه در شي او غلطه خبره کوي چې دا به څنګه کېږي، دا خو ډېر مشکل ده، دا دومره ځان به څنګه حواله کوي، دا خو ډېر ګران کار ده. لکه څرنګه یو سړي ته لمونځ نه ډېره غټه خبره جوړه کړې چې لمونځ چې ته کوې به راوتې کپړې پاکې ساتې به اوداس کوې، دا ډېر ګران کار ده، پته نشته چې هغه دنیا کې ټول نه ګران کار لمونځ ده. داسې د دین هغه دغه شان دی د الله تعالی کامله بندګي دغسې مشکله جوړوي، حالانکه هېڅ مشکل نشته. تاسو ته زه د دې یو مثال درک. د موږ څومره دین اسلام دا مکمل دین دی کې یو حکم داسې نشته. تاسو علماونه تپوس کوئ، علما کرامو تاسو معلومات وکړئ، په دې اټولو کې یو حکم داسې نشته چې هغه د ما او د تا د وس نه باري. الله تعالی جل جلاله د موږ پورا د دین دنچه کامل دا په دغه باندې چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی خپل بنده هغه د داسې کار هغه ته حکم نه کوي، هغه ته هغه مکلف کوي نه چې هغه دغه په وس کې نه. هر ګوره الله تعالی جل جلاله ارشاد فرمایي لیس علیکم فی الدین من حرج. په دین کې تاسو باندې داسې متقاضی نه دی چې تاسو باندې حرج یې پغی کې. الله تعالی فرمایي یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالی تاسو باندې تنګي نه راولي، یا تاسو باندې یسر راولي. د کوم احکام چې الله تعالی جل جلاله مش تاسو ته کړي دای د ماتا د جان مال ابرو عزت وقار د دې حفاظت لپاره دي، د ما او د تا د فائدې لپاره دي. دې کې مشکل شي نه چې دین ته سره ځان مکمل حواله کوي، دا به ډېر ګران کاری. ګوره تاسو ته مثال دی، زکات ته الله تعالی جل جلاله یو زبردست قسم ته یو نظام جوړ کړی دی زکات. چیرې ته چې کله عشر یعنی خود به خود یقین وکړه تاسو دا خبره کچېرې مسلمانانو صحیح طریقې سره زکات ادا کوي، صحیح طریقې سره او خپل عشر دا شونه ادا کوي، دومره زبردست تقسیم به وي د مال چې ته به معاشرې کې داسې غورځېدلی کس بالکل نه وکسي، سره سوال نه پیدا کېږي. دومره زبردست تقسیم کړی الله تعالی او دومره ښایسته تقسیم یې کړی چې هېڅ بوج نه غورځوي په مالدار باندې. ګوره تا ته یې چې ته 40 ورکوه، 40 ورکوه، خو دغسې ډایرکټ د باندې کېږدوي نه، هغه ته یې پوره نصاب شرط کړه چې 200 درهمه 52 تولې چندي، هغه نه بعد بیا په هغې باندې کال تېرې وي، بیا هغه تا باندې قرض نه وي، تا دې هغه اضافي په اخ کې به تا باندې زکات یشه. او بې زکات که ته په 40 کې یک ویر کې نو به ته څومره کمزوره شي باقي سره، خو د بل فقیر به کار سره وشي. عشر دا ځمکه ده چې ته خپله کرې، خپله په تکلیف ماندې اوبه ورکوې، خپل هر شي خپله ورکوې، وي ته چې خیر دی شلمه یې ورکړه. څه شی ورکړه؟ شلمه یې ورکړه، نور ټولې کور ته یوسه، شلمه یې ورکړه. او که به الله تعالی چې ډېر برنیز مه کړي لکه د اطرافو کې، بیا یې دې چې لسمه یې ورکړه، ډېر په ستړه نه یې شه ورته، یا لسمه ورکړي. او که بیا فقیر یې بیا یې چې واخله زکات، بیا دې زکات واخله. که لمونځ په ولاړې کوه شي ته چې وایې که نه شي کوه، بیمارې په ناستې وکړه، چې هغه نه بیمارې په پرتي وکړه، چې کله بیمارې اودس نه شي کوه ته یې ووایه. ته داسې یو کار وکړه په د خپل دین کې چې تا دپاره ما دپاره کې څه مشکل دی. ګوره موږ ته شیطان دا ګرنوي چې اوس غیبت به څنګه پرېږدی او ته به تحمل به څنګه کوي او ته حسد نه به څنګه چر ترسي، ډېر داسې سړي ته ګران کي. تاسو ته زه دغه خبره راخوله خو بل طرف نه درخوله. ګوره اسلام داسې وي مستن ما برې کې، زه به تاسو ته خپل ځان مثال درک. اسلام یې چې ما د څوک غیبت مه کوي،
اما عزت سره څوک لیبي نه کوي، ما باندې څوک تهمت نه لګي، ما باندې څوک بهتان نه لګي. زه چې چانه مشوره غواړم هغه د متصي مشوره راکوي. د ما مال ته څوک لاس نه یېري. ته وکسه اوس زه چې دا خو ډېره ښه خبره کوي، دا خو ډېره زبردسته خبره ده، خو که به کله هغه ته چې نه بل څه غیبت مه کوه، بل عزت ته، بل ته پروپیګنډه مه کوه، بل ته کما مه غواړه، بل ته نقصان مه رسوه. خو دغه خبره ده که نه، که نن د مشت د ما او تا د معاشرې کې لا غوندې امن ده، سکون ده، دا یقین وکړئ چې دا د اسلامي تعلیماتو اثر ده. کنه هر یو به داسې وه چې درنده به وه، د بل مال به متوله، د بل عزت به متوله، صرف خپله ګټه به کته. دا ویلي چې کله تا ته دا پټک او دا درجه بندي اسلام ونه کي، بل څوک به نه کوي. نو اسلام چې موږ ته کوم معاشره راکوي هغه دومره حسینه معاشره ده، دومره ښایسته معاشره ده. ګوره مال حرام څومره سخت وعید راغله پکره، څومره سخت. خو دا مال حرام څه وړه خبره نه. مال حرام یو عنوان ده داسې، او دا په خپل لمنې کې دا ډېره دنیا سنبله کړې ده ځان سره. مطلب څه ده چې ته دکاندار یې، دوکه مه کوه، دروغ مه یې، ملاوټ مه کوه، او چاته دې په قرض پیسې ورکړي دي هغه مجبور ده هغه نه چې مه کوه، سود مه کوه هغې سره. تاسو وکسې مال حرام چې تا ترسي هغه کې به تو د بل وینه تشلي وي، بل وینه به تا تشلي هغه نه بعد. خو که مال حرام اسلام منې کوي او زه نه کوم، حرام ته نه کوي، بل نه کوي، خو ټول ته خیر د اجتماعي که نه. نو محترمو دین کې داسې وا خبره نشته چې هغه څه مشکله خبره څه ناممکنه خبره. خدا دا چې وخت سره سره چې کله وخت تیر شي نو به خلک د الله تعالی جل جلاله بندگی او دین داسې رسوم سره بس متعلق کې ځنه شونه کړ واخلي. که یو سړی اراده وکړي چې زه خپل ځان د الله تعالی فیصلې ته سپاره، دا فیصله کول صرف ګران دي، دا یقین وس، بل اخ طرف ته قدم به عمل نه ده ګران، اخ طرف ته دا اول فیصله نه ده، دې د شیطان نه پریږدي سره، دې کې رکاوټ جوړي چې دا فیصله ته ویل کوي، دا خو ډیره درنه فیصله ده. او چې دا فیصله وکړي الله تعالی جل جلاله نصرتونه شامل حال شي. ضروری نه ده چې سړی یو دم پټول هر شي باندې راشي، خو سفر شروع شي بیا سړی په دې باندې ځان ته وایي چې زه د الله تعالی جل جلاله کامله بندګي کوم، زه به عبادت کې کس چې ما عبادتونو کې کوم ځای کې کمزوري ده، خپله محاسبه وکړئ، خپله محاسبه وکړو. ګوره زه به عبادت وکړم چې ما عباداتو کې څه کمزوري ده، عبادت زه چې کوم فرایض دي هغه کوم که نه کوم، بیا ورپسې واجبات سنن دا شونه زه لحاظ کوم که نه کوم، بیا لاندې دې ته سړی وکړي